زه چې اول کله ملیشیا ته رالم نو یو به م تپوس وکړو یاره په کوم ایرلاینز کې راغلې، بل کس به م تپوس وکړو په کوم ایرلاین کې راغلې که نه. نو ما ته ویل ولې؟ وایي یاره شکر دی وایي چې په پی آی ای کې نه یې راغلی. ما ویل ولې؟ وایي یاره ډېر بېکاره سروس یې دی که نه، ډېر سټاف یې هم ډېر زیات بدتمیزه دی، نور فنکچوال هم نه وي، د ټایم چې کوم دی د هغې خیال نه ساتي. کله لیټ شي، کله ټایم به درله یو درکړي، هغه ټایم به بیا هغې بدل کړي، ګنټه نیمه به لیټ شي. نو ما ته ویل زه خو د ملیشیا چې کوم خپل جهازونه زه په هغې کې رالم، وایي ډېر ښه کار دې کړی. نو دې خبرې زه لږ سوچ کې واچولم، ما ویل چې دا پی آی ای ولې دومره بیکاره دی او د دې دا خلک غیبت ولې دومره کوي. نو ما په هغې باندې چې کوم دی لږ شانتې ریسرچ وکړو او د هغې د ناکامۍ او د هغې چې کوم فیلیور دی هغه زه ستاسو مخې ته لږ شانتې ږدم، خو دا ویډیو تاسو کمپلیټ وګورئ، پوره معلومات در سره شیر کوم چې پی آی ای ولې د بهترین ایرلاین نه چې کوم دی دا بدترین ایرلاین ته راغی. آیا دا زمونږ ګناه ده که زمونږ د پالیټیشن ګناه ده؟ د چا ګناه ده؟ تاسو ته به یو یو څیز زه مخې ته ږدم. پی آی ای چې کوم ده که نه، دا د دې فاتحانه دور چې کوم سټارټ کېږي که نه، د کمانډر نور خان ایر مارشل چې کوم و د هغه په مشرۍ کې دا سټارټ. دا ایرلاینز نن سبا په قرضونو او په کرپشن کې دومره ډوب دی چې د هغې د وجې چې کوم دی دا ایرلاینز انتهایي سرویس یې هم ټیک نه دی. د هغې وجه دا ده چې کله تا سره پیسې نو ته به سرویس ټیک کړي. اوس پی آی ای په خپله قرضدارې ده، په خپله په قرضونو کې ډوبه ده. نو چې کله په خپله په قرضونو نو دا به په سرویس باندې څه پیسې ولګوي. کله چې یو څیز په ګټه کې نو هغه ګټه پیسې خلک رالي او هغه چې کوم سهولت دی عوامو ته ورکوي، کوم پیسنجرز دی هغې ته چې کوم سهولت کلاینټس ته ورکوي نو هغه پیسې په هغې باندې لګوي. کوم جهاز دي د هغې کوالټي بهتر کوي، نو په تاوان کې روانه ده. نو څنګه به د دې دا کوالټي بهتر کړي؟ راځئ نن ګورو د دې لږ تاریخ ګورو. په 1964 کې د پی آی ای په وجود کې راله. بیا امارات چې کوم دي ټول تاسو پیژنئ، ډېر خلک به پکې سفر هم کړی، ډېر بهترین ایرلاین دی، ډېر ښکلی سروس. امارات چې کوم دي دا په 1984 کې دا سټارټ شو. خو د حیرانتیا خبره دا ده کله چې دا په 1984 کې سټارټ شو نو دې دوه جهازونه د پی آی ای نه په لیز باندې واغستل. او چې کله دا دوه جهازونه د دې په لیز باندې واغشتل نو دغه ټیم کې پایلټ چې کوم دي دا هم د پاکستان زو او دا ایرلاینز چې کوم د دې چې کوم عمله وه هغه به چا ټرین کول، او هم د پی آی ای چې کوم پایلټس وغیره هغه به دی ټرین کول د پاکستان زو والا. ټیک شو. اوس بیا څه ټیم پس داسې وکړو، تاسو د دې کس دا ټویټ هم کتی شي دلته ما لګولی مخامخ تاسو ته ښکاري. دی څه وایي چې په 1984 کې موږ دوه جهازونه په لیز کې واغستو. نن امارات ته وګوره، نن پی آی ای ته وګوره. نو مخامخ حقایق تاسو ته ږدم، فیصله په تاسو پرېږدم، فیصله به تاسو کوئ چې یاره پی آی ای ولې تباه شوه. نو اوس که چې دې خوفناک منظر ته موږ ګورو د پی آی ای نو موږ له جړا راشي. د هغې وجه دا ده چې پی آی ای دا زموږ اساسه ده، زموږ د ملک ته، دا زموږ د عوامو ده، دا زموږ په شریکه دا زموږ اساسه ده. او کوم چې ایرلاینز وي که نه دا ستا ټول کنټري ریپرزنټ کوي. کله چې ستا ایرلاینز ښه وي نو ستا کنټري چې کوم ده هغه ښه ایمیج په ورډ باندې پرېوځي. نو کله چې ستا ایمیج ښه وي نو تا سره به خلک ټریډ هم کوي، تا سره به خلک تجارت هم کوي. او کله چې ستا ایمیج خراب وي نه به ستا کنټري ته انویسټر راځي او نه به چې کوم دی ستا کنټري کې څوک انویسټمنټ ته غاړه ږدي. نو راځئ امارات یو داسې ټیم و چې پی آی ای امارات له لاس ورکو او پی آی ای چې کوم ده هغه امارات یې روچت کو. خو امارات ته وګوره په 1984 نه په 2015 کې چې کوم دی هغه د بهترین ایرلاینز ایوارډ ډلې په دنیا کې په 2015 کې دا د تاسو مخې ته کتی شي دا بهترین ایرلاین ایوارډ نن سبا که وګورئ نو پی آی ای سره صرف او صرف مخامخ تاسو په دې رپورټ کې وګورئ دې کې 29 ایرکرافټ دي. خو کېدای شي دې ویلي چې یاره 15 نور جهازونه چې کوم دي دا هم موږ اخلو که نه، نو کېدای شي اوس یې سیوا کړي یا سیوا کوي. دغسې یو رپورټ مې کتلی خو د دې اخبار مطابق چې کوم دی دا 29 جهازونه دي او امارات سره څو دي 269 یعنی 269 هغې سره 269 جهاز دی او پی آی ای سره صرف 29. پی آی ای چې کوم دا په ټاپ ایرلاینز کې راتله د دنیا. خو نن سبا که پی آی ای ته وګورئ که نه نو هغه ډېره زیاته د هغې ایرلاینز د هغې سروس هغې کې زیاتر خلک په سفر کې هم ورته غاړه نیږدي. د هغې وجه دا ده چې پی آی ای کې د ټولو نه غټه بدنامي چې کله شوې کله په کراچۍ کې
طیاره چې کله راغورځېده تقریبا هغې چې کله تحقیق کار شو نو 100 دلته تاسو کتلی شئ د 150 فیک لایسنس چې کوم دي دا په هغې کې راغلی د فیک لایسنسو مطلب دا دی چې دا کم کسان په دې کې کوم عمله او پایلټس وغیره دې سره هیڅ قسمه ریل ډیګري نه وه دې ایجوکیشن نه کړی بس فیک لایسنس یې ولا جوړې کړی وي او فیک هر څیز یې فیک ډیګریانې ولا جوړې کړی او بس په هغې باندې وردن کړي خو دا چا وردن کړي دا زموږ پالیټیشن وردن کړي د څه لپاره د خپل نوم کولو لپاره چې دا کس هلته وردن نه کړي که نه پی آی ای ته نو دې چې بیا دې کس ته څه خبره کوي نو دا به هغه مني ځکه چې دا خو ده وردن نه کړی څنګه چې زموږ په سکولونو کې چې کوم چوکیداران دي ایم ان ایګان او ایم پی ایګان چې کله دا چوکیداران برتي کړي نو دغه چوکیدار بیا څه کوي هغه بیا صفایي هم نه کوي نه د سکول خیال ساتي ولې هغه ته پرنسپل هم څه نشي ویلی د هغې وجه دا ده چې هغه د ایم پی ای او ایم ان ای کس دی که نه هغه ولې خپله ډیوټي نه کوي هغه خپله ځکه که پرنسپل غریب سوی نو هغه له به بل ځای ته ټرانسفر وکړي هغه غریب هم د یرې غږ نشي کولی بل دا دی چې دغه کسان تاسو دا پارټۍ والا کسان دي دا په دې باندې مشهور دي چې دا کسان د پارټۍ والا دي ته څه وایم نو دغسې په دې پی آی ای کې هم دا برتي شوي وو او پی آی ای کې د ټولو نه زیات چې کوم فیک لایسنس شوي وو که نه دا تقریبا د 2008 نه د 2014 پورې دلته تاسو کتلی شئ دا مخامخ وګورئ د 2008 نه واله د 2014 پورې دا خلک بردي شوي اوس تاسو په خپله ووایئ چې 2008 نه 2014 پورې دا د چا ګورنمنټ و په هر ګورنمنټ کې کرپشن کیږي خو چونکې دا انتهایی غټ کرپشن دی ځکه چې پی آی ای چې کوم دی دا زموږ یو کنټري ریپرزنټ کوي دا زموږ ایمیج ریپرزنټ کوي ورډ ته نو په دې کې ته 2 نمبر او غلط کسان په دې کې وردن نه کوي او دغه د چا ګورنمنټ و د 2008 نه د 2014 پورې ټیک شو بعضې خلک راپاڅي چې یاره موږ دا څوک د اسلام په نوم راپاڅېدلي څوک څه کوي څوک څه کوي هلکه تاسو دغه ټیم چېرته تللي وي تاسو ته پته نه لګېږي چې پی آی ای کې دومره کسان بردي کېږي او دا دومره غلط خلک دي دا بله ورځ که جهاز څه نقصان وشو یا جهاز چېرته راوغورځېدو نو د دې نقصان به څوک دا دومره خلک چې په دې کې شهیدان چې د دې ذمهوار به څوک خو دی خو د عوامو غم نه کوي ګورئ که د دې د عوامو غم کولی نو دوی به غلط خلک چې کوم دی دا به پی آی ای ته دي نه اهل خلک به یې نه وردن د پی آی ای چې کله فیک لایسنس یې راووتی که نه نو د دې چې کوم دی پی آی ای چې کله فیک لایسنس یې د دې موږ ته دومره غټ نقصان وشو چې د هغې غټ نقصان لومبنی سو راځئ اوس ګورو لومبنی د ټولو نه اول چې کوم نقصان وشو کوم چې یورپین ممالک دي هغوی زموږ په پی آی ای باندې بین ولګو پی آی ای څه کړه هغه په خپل کنټري کې په 9 جولای 2020 کې هم د فیک لایسنسو د وجې چې کوم دی پی آی ای بین شو په څه کې په امریکا کې یونایټډ سټیټ اف امریکا هم زموږ پی آی ای به دغه شان یو کې چې کوم د هغوی هم زموږ پی آی ای بین کړه د دې نه علاوه تاسو مخامخ دې ریپورټ کې کتلی شئ ویتنام او په ملیشیا کې زیاتتر پاکستاني پایلټانو نو چې کله دې فیک لایسنس یې راووتې نو زیاتتر چې کوم پاکستاني پایلټانو هغوی ته به ډېر سپک کتل او ډېر خلک یې پکې کوم دی پایلټ چې کوم هغې سسپینډ کړه دا مخامخ تاسو وګورئ دې ریپورټ کې تاسو کتلی شئ مخامخ د دې ریپورټس او زموږ چې ټوټل کوم عزت و هغه مکمل څه شو هغه ختم شو دا پی آی ای ولې خپل هر څه نه امپروو کوي ما تاسو ته مخکې ویل چې په دې باندې څه دی قرض دی او د دې زه تاسو له یو مثال در کوم فرض که یو سړی یو ډاټسن والي که نه او هغه په هغې باندې د لوډینګ یا په هغې باندې کار کوي یو څه بل څه وړي راوړي او هغې کې هغه 2 ډرایوران والي او یو 15 شپږ په هغې کې څه والي کلینډران والي او د ډاکسن ټوټل آمدن یو 50,000 روپۍ د هغې ګټه ده د هر څه نه علاوه پاکې نیټ پیسې چې کومې پاتې کېږي 50,000 روپۍ دي نو اوس 20,000 روپۍ 2 ډرایوران ته اخیستي او څلور 15 تا سره کلینډران دي نو 20,000 روپۍ چې کوم دي دا ته کلینډرانو ډرایور له ورکې 40,000 روپۍ دې دا لاړې او 5 کلینډران دي تا سره او 15,000 ورکې نو 15 چارې 60,000 نو 1 लाख روپۍ ستا نه لاړې او ستا ټوټل آمدن د ګاډي 50,000 روپۍ دی نو دا 50,000 روپۍ چې کوم دي دا به ته د جیبه ورکې همدغسې صورتحال زموږ پی آی ای سره هم وشو راځئ ګورو تاسو دې ریپورټ کې کتلی شئ پی آی ای سره ټوټل ایرکرافټ هغه څومره دي 29 یعنی 29 او په دې 29 جهازونو کې څومره کسان کار کوي 14,500 کسان یعنی راځئ دا 14,500 کم دي دا په 29 تقسیم که تقریبا د دې نه راځي 500 د دې خبرې مطلب دا دی چې د یو جهاز په سر څو کسان دي 500 په یو جهاز کې 500 کسان کار کوي نو دا که ډاکټسن هغه مثال یې والی نو دا په تاوان کې نه وي
ټیک شو چې دومره امپلویز ته ساتي او دومره ګټه یې نشته. او راځئ اوس ګورو د دنیا چې کوم بهترین ایرلاینز دي که نه، کوم چې خوښ ایرلاینز دي هغې کې څومره کسان کار کوي. ایرکرافټ ټو امپلوی ریشو دې ته وایي که نه، چې دا څومره کار کوي. که موږ وګورو که نه امارات چې کوم دي دې سره نن سبا دلته تاسو وګورئ امارات سره تقریبا 269 سری ایرکرافټس یعنی ټوټل فلیټ دې ته هم وایي. ټوټل فلیټ دې څومره 269 دي او په دې کې 62356 امپلویز دي په دې کې څه کوي کار کوي. نو که موږ وګورو دا 269 راولو او په 62000 دي په 269 تقسیم کو نو دا 231 راځي. یعنی په یو جهاز کې 231 کسان کار کوي. یو جهاز په سر څو کسان دي 231 او زمونږ د یو جهاز په سر څو کسان دي زمونږ د یو جهاز په سر 500 کسان دي. نو دا به تاوان نه کوي چې تا پکې خدا کسان چا وردن نه کړي د پاټو ماټو والا کسان دي بس وي دا دې تباه شي دا دې هر څه کېږي خو د عوامو غم اوس نشته. دا قرضې او د دې د تنخواګانې بیا برابرول موږ د چا نه الو IMF نه به کله قرضې الو کله به د ملک د خزانې نه الو کله د غریب د ټکس پیسې به دې کې ورکو کله به څه کوو او کله به څه کوو. دویم نمبر که تاسو ترکش ایرلاین وګورئ ډېر مشهور ایرلاین دی تاسو سره کوی ترکش ایرلاین ته وګورئ دې سره تقریبا ټوټل فلیټ د دې 329 یعنی ټوټل جهازونه دي سره 329 دي او په دې کې 31000 کسان کار کوي. نو چې په دې کې 31000 کسان کار کوي که نه نو که تاسو خیال وکړئ دا موږ یو ډیوایډ کړو نو دې نه به تقریبا 94 کسان راشي. نو مطلب دا دی چې د یو جهاز په سر څو کسان دي 94 کسان دي. د یو جهاز په سر 94 دي. د ترکش ایرلاین زموږ څو دي 500 دي. که موږ قطر ایرویز وګورو قطر ایرویز په 2022 کې په 1 نمبر ایرویز ده په دنیا کې. دا یو اداره ده دا هغې دا ډیسایډ کوي مختلف فیکټرز دي دا په هغې ډیپینډ کوي په دې. نو هغې تاسو دې خو وګورئ په 2022 کې قطر ایرویز دې ته ایوارډ میلاو شوی د بهترین ایرویز او قطر سره دې ټیم کې څومره ټوټل فلیټ یعنی جهازونه دي 240 دي او په دې 240 کې ټوټل 32000 کسان کار کوي. څومره 240 کې نو که دا 32000 راولو موږ په 240 تقسیم کړو نو دا تقریبا راځي موږ سره 133 یعنی د دې خبرې مطلب دا دی چې 133 کسان دا د یو جهاز په سر دي او د PIA 500 کسان دي. نو دې ټیم کې او اتحاد که تاسو وګورئ داسې نور ایرلاینز وګورئ د دنیا بهترین نه بهترین ایرلاین اوچت کې په هغې کې به دومره امپلویز نی. لکه تاسو له ما مخکې مثال درکړو چې آمدن کم دی او ته پې مزدوران او کسان هغسې وایي نو بلکل د هغې تنخوا به ته د کوم ځای نه راوړې دا به ته په تاوان کې روانې. ټیک شو. نو خبره مې صرف دې پسې کوله چې PIA اوس چې کوم ده تقریبا تاسو د مخامخ دې رپورټ کې دا 400 ارب روپۍ دا قرضدارې ده. 400 ارب روپۍ څه ده قرضدارې ده. یو ارب روپۍ څونه تاسو زه په پښتو کې په اسانه ژبه کې پوهوم. که یو ماشوم پیدا شي څنګه که نه او د روزانه 30 هزار روپۍ خرج کوي هره ورځ د 30 هزار روپۍ خرج کوي روزانه 30 او د عمر 90 سالو ته ورسي یعنی لس کم 100 کاله عمر شي د او د هره ورځ 30 هزار روپۍ خرج کوي نو یو ارب روپۍ دومره دي چې دا یو ارب روپۍ به بیا هم د خلاصي نه کي. د سره به بیا هم تقریبا 1 کروڑ 40 یا 1.5 کروڑ روپۍ به د سره بیا هم پاتې په دې 1 ارب روپو کې او زمونږ PIA څومره قرضداري وه 400 ارب روپۍ. نو خبره مې دا ویډیو مې صرف دې پسې جوړله چې زه دلته رالم نو ډېر خلک وایي یاره په کم کې رالم ما لږ ریسرچ وکړو ما ویل چې یاره دا PIA ولې دومره خلک غیبت کوي او دا ولې دومره بیکار. بیا چې کله ما ریسرچ وکړو نو ما ته پته ولګېده چې او دا واقعي خبره ده. د دې نه علاوه په 2000 په سټیم په فرانس کې چې کوم دی دې کې هیروین 100 کیلو هیروین هغه ګیر شوي نو هغه چې کله تحقیق وشو نو هغې کې 15-13 کسان چې کوم دي یا 9 یا 13 کسان هغه خپل اپیشل کسان په دې کې ګیر شو. په هر ځای کې دي هیروین چې وړي هغه په خپل کم چې سمګلینګ کېږي هیروین وړي یا چرس وغیره کم چې نشهیي څیزونه کم په نور ملکونو کې هغه هم PIA کې وړي او تاسو د مخامخ ځای کوي د PIA چې کوم عمله ده هغه په PIA کې سیګرټ هم څکي لګولي او به دغې جوړ کړي. نو دې ایرلاین کې به څوک څه سفر وکړي موږ له پکار دي چې کوم زموږ د ملک ایرلاینز وي که نه موږ په هغې کې سفر کوو ځکه
چې کومې پیسې دي چې هغه زموږ ملک ته پاتې کېږي او موږ خو چې چونکې خلک خو د خپلې زندګۍ رسک نشي اخیستی که نه چې ستا زندګي پکې نه نو ته به په ملک باندې څه وکړې د هغې مطلب چې کله فیک لایسنس یو فیک خلک تا ورته کړي هغه په اسم نه خبر او بله ورځ جهاز د باندې هلته الټه کړي او راوغورځېږي او کریش شي نو دې خبرې به څوک ذمهوار وي د بس نننۍ ویډیو کې همدا بس دی او انشاءالله د دې نه پس به بله ویډیو بیا راځي او د ځان هم ډېر خیال ساتئ او د دې خپل پیج هم خیال ساتئ او که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ملګرو سره شیر کړئ او لایک هم وله ورکړئ والسلام